جی السلام علیکم ناظرین، زه یم فرمان الله مریضی او تاسو وینئ MNN نیوز. که څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې یو ډېر خطرناک زلزله راځي، په هغه کې په سوونو چې ول هغه مړي اوس او داسې ډېر کسان چې هغه زخمیان سو او ډېر داسې خلکو چې هغه بېدره سولو د خپل کور څخه بېکوره سولو. نن د کوټې په ښار کې زه موجود یم چې د دې د کندهاري جامع کوم امام صاحب لخوا څخه یو د ښار د تجارانو څخه یو حافل سوی و چې بای خپل زکات یا خیرات یا صدقه چې دی هغه راکړي. نو موږ افغانستان کوم متاثرین چې دي نو د هغو سره به مدد وکړو. نو آیا زه د مفتي صاحب سره خبرې کوو؟ محمد احمد صاحب ما سره موجوده دي. جی السلام علیکم سر. سلام په خیر خیریت ورور. مفتي صاحب اول خدای راته ووایه کوم د زلزلې متاثرین چې ولو د دې لپاره ته نن د چاندې کوم تا چې کوم بکسونه یې شي د دې په حواله سره سره ته ووایه. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. زه ستا د پوره ټیم سره د ټولو ملګرو شکریا ادا کول غواړم چې تاسو خپل قیمتي وخت د مسلمانانو د همدردي په خاطر راویستی رالاست. الله دې ستې راته قبول کړي چونکې زموږ برادر ورور افغانستان چې زموږ 2200 کیلومتر زموږ د دې د پاکستان سره مشترک دی. پر دې باندې یو تیر هفته ډېر غټه سانحه راغلې وه، تقریبا 12,000 کورونه په هغه کې دغه ختم سوي وو او په زرو 10,000 خاندانان متاثر سوي وو. 1500 تقریب بخاران د دنیا څخه رخصت سو. نو زموږ د اسلامي او د پړوسي بنیاد باندې زموږ دا ذمہداري وه چې په ګرد ملک کې به یې تعاون سوی وی، لیکن افسوس دا دی چې په ملک کې خاموشي وه. موږ دغه په مشوره سره د دکاندارانو د انجمن تاجرانو ورونو په مشوره سره پرون مې دغه ترتیب جوړ کړي چې نو پرون اول زموږ په مسجد کې په دا مرکزي جامع مسجد کندهاري کې موږ چانده وکړه. ماشاءالله دکاندارانو په ډېر غټ همت او جذبه ایماني سره 10 لک روپۍ تعاون وکړي. اوس ماشاءالله سهار یو سړی رالی 1 لک روپۍ راکړي، نو موږ شی لا نه دي راښوولي، موږ نوم یې لا نه راښوي. دوی ماشاءالله ډېر غټ تعاون کوي. الحمدلله په یو شي سره موږ ته ډېره حوصله افزایي میلاو سوه چې مسلمان چې څومره کمزوري سي لیکن یو همدردي لري، یو قومي سخاوت مزاج چې په مسلمانانو کې د 1400 کلو سره روان دی، هغه نن الحمدلله په امت مسلمه کې ژوندی دی. الله تبارک وتعالی د انسان و تعداد ته نه ګوري، الله پاک و د انسان د ایمانی جذبې ته ګوري. 10 روپۍ دی د ایمانی جذبه سره، دا ډېر غټ کمال دی. مفتي صاحب که دا راته وښیه کوم د آفتونه چې پر ملک باندې راسي، اسلامي ممالک باندې راسي، نور مسلمانانو ته څه پکار دی چې څه ورسره وکړي، څنګه مدد ورسره وکړي؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی چې د مسلمان مثال د جسم واحد دی، د یو بدن چې سترګې خوږېږي، لاس هم ورسره، پښې هم ډاکټر ته رواني، لاس هم بېقراري، ژبه هم شکایت کوي او ټوله بدن بېقراري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی چې یو د مشرق پر مسلمان تکلیف راسي باید چې د مغرب مسلمان خوا په بنده کړي، بیا د ټولو امت مسلمه د جس واحد په مثل باندې دی. په کار هم دا ده، بیا د مسلمانانو نه علاوه انساني بشري تقاضا دا ده چې د یو بل در تکلیف موږ احساس محسوس کړو. دا تکلیف نن پر افغانستان مسلمانانو باندې دی، سبا پر موږ باندې راځي. په 1935 کې کومه په کوټه کې چې کوم شدت و د زلزلې دا اور دغه علاقې شدت سره تقریبا 19-20 فرق و. نو په دا وجه باندې زموږ ذمہداري جوړیږي د ټوله امت مسلمه، بلکې د انسانیت پر بنیاد باندې د ټول عالم دنیا ذمہداري جوړیږي چې د افغانستان په دغه تکلیف کې دی حصه واخلي. او افسوس دا دی چې 40 کاله مخکې روس پر دې باندې د افغانستان دی کور نسته، دی ګلۍ نسته، دی خطه نسته چې هلته د کونډه یتیمان نه وي. بیا د روس بعد بیا امریکا په 2002 کې راله. د امریکې بدبختي دا وه چې تله د افغانستان نه اربه ډالر منجمد کړل. نو دا انتهایی ظلم یې ورسره وکړي. نو په حق دا دی چې موږ ټوله امت مسلمه په دغه ثانیه کې د دې مدد او نصرت وکړو، د دې ته یو میسیج میلاو سي چې واقعي پاکستاني ورور زما په دې غم کې زما سره برابر شریک دی. کورودان ډیره مننه چې تاسو ته خپل قیمتي وخت راکړئ. ډیره مننه. چې دا وخت انجمن تاجران رحیم کاکړ زما سره موجود دي. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. سره قدم د متاثرین مبارک یو سره ته ووایه چې څنګه مدد زموږ تجاران کم چې دي دا څنګه مدد ورسره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه خو ستاسو د میډیا ډېره شکریه ادا کوم چې دا زموږ د کیمپ پیغام و مختلف میډیا په توسط سره مختلف تاجران ته رسیږي، مختلف خلکو ته رسیږي. زموږ خو د ټولو تاجرانو څخه دا اپیل دی، مفتي صاحب پرون نومه ورځ اعلان وکړي په مسجد کې چې وروره دا د افغانستان کې کومه زلزله راغلې ده لږ بګ تقریبا د سلیم صافي چې دا وزیر خارجه څخه دغه انټرویو اخیستله وړمه ورځ هغه وویلې چې 10,000 کوره د منځه تللي دي، مثلا میټاو شوي دي. نو په دې کې ډېر خلک زخمیان سو، په زرو کسان ښځې زنانې کشنیان زخمیان سو، او په زرو کسان په مخ کې دي د میډیا په مخ کې دي چې شهیدان سولو. نو د دې دپاره یو خو دا زموږ همسایه ملک دی، بیا زموږ خپل اسلامي ملک دی. موږ د کوټې شیران له موږ ډېر ونږدې د کوټې د ښار والا دپاره دا فرض جوړېږي چې د ډېرې څه ډېرې پیسې جمع کړي دا خلکو ته موږ ور وسپارو. نو مفتي صاحب په مخ کې دی، موږ ورپسې یو. موږ مرکزي انجمن تاجران بلوچستان د دې بھرپور حمایت کړی دی د مولوي صاحب د دې اعلان. دا یو ډېر ښه کار دی، دا د خیر کار دی، دا زموږ څه فرض جوړېږي. باید دا ده چې وختي څه ووایي، خیر خو اوس هم ناوخته نه دی، 8 ورځې تېرې شوي دي. لیکن مفتي صاحب ډېر زبردست ډېر ښه قدم واخیستی. او زما د ټولو ښاریانو څخه دا اپیل دی، د ټولو تاجرانو څخه زموږ دا اپیل دی، باید دا ده چې په دې کې بھرپور حصه واخلي، که خیر که خیرات که زکات که هر شی باید دا د رایې وي و دې کیمپ ته جمع کړي. که څوک وړه راوړي، که څوک بره راوړي، که څوک غوړي راوړي، هر شی چې راوړي باید دا د راوړي. که څوک نغدې راوړي باید دا د راوړي چې موږ په زیاده سے زیاده تعداد دا شی و مفتي صاحب ته حواله کړو، مفتي صاحب یې وروي و هغو ته ور حواله کړي. مفتي صاحب 50 کسه کمیټۍ جوړه کړې ده، نو د ښار په مختلفو کنجانو کې ګرځي. انشاءالله تعالی زموږ د ښار څخه دا اپیل دی د ټولو تاجرانو څخه چې دا خلک درسي باید دا ده چې دغه یې اعلان نه کوي. کمیټۍ به په کم زیانه کوي سر؟ کمیټۍ په کم زیانه کوي؟ د ښار په کم زیانه کې کښېري؟ کمیټۍ کو دا ده چې په بازار کې ګرځي. کمیټۍ والا ته مو ویل چې په بازار کې وګرځېدئ، چې هر دوکاندار پیسې درکولې هغه راخلي دې جمع کوئ. نو انشاءالله تعالی د سبا څخه دا مهم سره شروع کړي، شاوخوا په بازار کې پمپلیټ هم ویشي او د پمپلیټ سره سم دا پیسې هم راوړي مولوي صاحب ته جمع کوي. ودان ډېره مننه چې تا موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ.